دا د کمو ملګرو چې د سترګو نظر کم دی او د سترګو د نظر د کموالي د وجې نه دی چشمې استعمالوي، هغه که د لرې نظر کم دی او که د نږدې کم دی او نور د سترګو چې هر څومره مسایل دي د هغې دپاره به انشاءالله العظیم په دې ننني کلیپ کې زه تاسو ته یو 3 آسان او مختصر عملونه درښایم. کومو ملګرو چې دا عملونه په خپله زندګۍ کې راوستي دي الحمدلله ثم الحمدلله هغې بیا د سترګو چې څومره تکالیف دي د هغې نه بیا خلاص شوي دي. نو ډیرو ملګرو پوښتنه وکړه او دا اوس هم دا کلیپ چې جوړوم نو دی نه مخکې هم راسره یو ملګري رابطه وکړه چې قاري صاحب د سترګو نظر کم دی د دې لپاره موږ ته څه وښایي. داسې د روزانه په معمول سره که نه وي نو 2-3 ورځې بس خامخا خلک رابطه کوي، نو بیا یو ته چې دی ښودل ګران شي نو په دې وجه موږ بیا مجبور شو په دغه مسله باندې بیا موږ ویډیو جوړه کړو چې ټولو ملګرو ته فایده ورسیږي، که چا رابطه کړي چې هغې ته مو رسیږي او که چا رابطه نه ده کړې چې هغې ته مو رسیږي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث مبارک دی خیر الناس من ینفع الناس، بهترین په خلقو کې وی هغه دي، په انسانانو کې بهترین خلک هغه دي چې هغه نورو ته ګټه ورسوي، نورو ته فایده ورسوي. نو زمونږ په وس کې دا ده چې مونږ تاسو ته یو بهترین او اسانه عمل در ورسوو او ستاسو بیا کار دا دی چې په دې باندې عمل وکړئ په یقین سره په شوق سره او بیا دا نور مسلمانانو ته ورسوئ. نو لہذا د سترګو چې څومره تکالیف دي څنګه چې ما تاسو ته مخکې بیان کړل که د چا نظر کم وي، د چا پیدایشي وي، د چا باد کې کم شوی، یا د چا د لرې نظر کم وي، یا د چا د نږدې کم وي، نو د هغې دپاره دغه یو 3 آسان عملونه دي دا ځان سره نوټ کوئ، په خپله زندګۍ کې راولئ او څنګه چې ما وویلې چې په یقین سره یې کوئ او بل په پابندۍ سره یې کوئ. کله چې په یو عمل کې 2 خبرې راشي، یو پابندي او یو یقین، نو بیا دغه عمل ډیره فایده کوي. خو که په دې کې یوه خبره هم خطا شو نو بیا ګورئ کار مشکل دی. نو لہذا د دغې دواړو خبرو اهتمام کوئ نو انشاءالله اسانه به تاسو ته. صحیح ده جی. اولنې چې کوم د سترګو د نظر دپاره عمل دی زما په خیال چې بلکل او دواړه د قرآن عظیم الشان نه دي. هغه دا دی چې یو د الله نوم دی او 2 د قرآن عظیم الشان آیاتونه دي. اول درته د قرآن عظیم الشان د آیاتونه وایم، کوشش کوم چې انشاءالله تاسو په دې سکرین باندې راولم چې تاسو ته اسانه شي. اولنی آیت دی د 18مې سپارې بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم. دا د 18مې سپارې آیات مبارک دی، لږ اوږد دی خو ورسره 2 عملونه نور هم ښایمه. په دې 3 عملونو کې اول خو کوشش وکړئ چې 3 واړه وکړئ، که دا 3 کې یو هم تاسو وکړئ نو انشاءالله چې ستاسو مسله به دا الله رب العزت حل کړي. یو دا شو. دویم آیت مبارکه چې دی دا د 26مې سپارې سوره قاف د هغې آیت دی بسم الله الرحمن الرحيم فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. یو دا شو. او ورپسې دریم د الله نوم دی یا نور یا نور یا نور. د دې طریقه به صحیح، د دې طریقه دا ده چې 15 وخته تاسو مونځ کوئ نو د مونځ نه پس چې کله تاسو سلام واړوئ نو دا به داسې 7 کرته یا 11 کرته یا 21 کرته د مخکې وروسته 3 ځله درود شریف به وایئ. دا په دې ګوتو باندې چوف کوئ، دا ګوتې به داسې په دې سترګو باندې راکاږئ. صحیح شو جی. ماسخوتن چې وده کېږئ دا عمل کوئ او د درود شریف ورسره اهتمام کوئ مخکې وروسته درود شریف. باقي 3 عملونه دي، یو د 18مې سپارې آیات مبارک، یو د 26مې سپارې، یو د الله نوم شو یا نور. بس دا کوئ انشاءالله العظیم چې ستاسو مشکل به الله رب العزت حل کړي او ستاسو نظر به تیز شي. او ورسره چې ستاسو د سترګو نور څومره مسایل دي الله رب العزت به ورسره ختم کړي، خو په یقین او پابندۍ سره د عمل وکړئ، نور مسلمانانو ته هم ورسوئ.